ګرانو او محترم ناظرینو د پښتانه په دې پروګرام کې به چې نن موږ په کومه موضوع خبره کوو د هغې په هکله خو به تفصیل وروسته راځي او دومره ویل باید وکړو چې مذهب او عقیده د یو کلچر ثقافت یو ډېره اهمه او مهمه برخه وي او دغه وجه ده چې د هرې ژبې په ادب کې د مذهبي ادب چې څه ته وایي مذهبیات ورته وایي د هغې هم ښه وافره برخه وي. بیا د پښتو چې کوم ادب دی نو په هغې کې خو شاید چې له هر چا زیات لیکل په مذهبي موضوعاتو شوي دي او دې سره هم ژبه هم دین هم عقیده د هغې خورونم کېږي او په یو ښه ژبه باندې اسلامي او مذهبي تعلیمات هم لوستونکو ته وړاندې کولی شي. نن په دې مجلس کې چې موږ سره کم لوی عالم فاضل شخصیت برخه لري هغه د امیر فیاض پیرخیل چې ډاکټر امیر فیاض پیرخیل دی ځکه چې هغه د طب د پیشتې سره هم تړلی دی وابسته دی او د هغې نه سوا هغه نور اعلی تعلیم چې دی نو تر ډېره حده پورې د هغه ترلاسه کړی دی د هغې تحصیل یې کړی دی په بیلو بیلو ادارو کې. نو ډاکټر امیر فیاض پیرخیل به نن موږ سره د مذهب سره تړلی یا د دین اسلام سره تړلی موضوعات باندې هم خبرې کوي که هغه خالص مذهبیات دي که هغه اسلامي تصوف دی او ورسره دا هم خوشګواره اضافه ده چې ډاکټر امیر فیاض پیرخیل یو ښه شاعر هم دی د شعر و شاعرۍ مجموعې هم شایع شوي دي. نو زه په دې مجلس کې ډاکټر امیر فیاض پیرخیل صاحب ته په خیر راغلی وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی او شاید چې ما ستاسو پیژندنه یا تعارف پیژنګلي هغسې ونه کړی شوه څومره چې په کار وه دا مې په دې چې تاسو په خپله د خپلو تحصیلاتو یعنی د تعلیمي چې کوم تحصیلات دي هغې حال تاسو په خپله لیدونکو سره شریک کې خو سره د دې چې تاسو تعلق د کم څه نه دی او ستاسو د پیشې په لحاظ باندې څه کوئ او بیا که د خپل زیږېدنې نیټه او د خپلې کورنۍ حال احوال هم ووایې نو دا به د معلوماتو کې اضافه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب اوله خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې دې مې خپل ته زه رالم او خپل قوم ته مخامخ د خپلو خیالاتو څه اظهار وکړم. تاسو د راتلو مننه. زه د قمبر کلي چې دا د منګورې سره اټیچ کلی دی په سوات کې د سوات کې او د دې کلي کې شپږ قومونه اوسي او موږ پیرخیل یو. موږ ځان له خپله محله ده شپږو قومونو کې یو قوم پیرخیل دی او موږ ځان له محله ده. ما ابتدایي تعلیم بس د خپل کلی په خوا کې بلوګرام ورته وایي هغې نه لسم د هغې نه کړی دی او بیا مې اف ای بي او دا چې کوم دی نو بیا جانزیب کالج نه او بیا مې ایم ای د اسلامي د پېښور یونیورسټۍ نه کړی دی په اسلامیاتو کې او ایل ایل بي مې د جامع کراچي نه د کراچۍ یونیورسټۍ نه کړی ده او قرآن کورس او فقه کورس مې په ویری ګوډ او په ایکسلنٹ ډیویژن کې د اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد نه کړی ده. ډېر دا خو یقیني خبره ده چې ډېر عالی او لوی تحصیلات دي. ستاسو خو د تصنیف او تالیف کار هم کوي د پښتنو چې کم ژوند دی ځکه چې دین او بیا خصوصا دین اسلام مذهب
څنګه چې ویلی شو دا د یوې ټولنې یو ډېره اهمه برخه وي بلکې ټول ژوند نږدې په هغه اصولو د تېرولو کوشش کوي چې کوم ورته زموږ ډېر ویاړلی دین اسلام ورکړي دي. نو تاسو راته ډاکټر صاحب دا ووایه چې ستاسو دغه مذهبیات خصوصا اسلامي موضوعات مخصوصه موضوع ده که نه څه نور موضوعاتو باندې هم تاسو لیکل کوئ؟ ما اوله لا زه ډېر ورکوټم چې ما په خپل جماعت کې دا دغه کوشش کو چې د عام واعظ نصیحت نه علاوه هغه خبرې زه خلکو ته وکړم چې هغه مونږ یې کړي دي چې هغه اخلاق دی د یو بل سره رسم و رواج دی. مونږ خو عام طور دا دغه چېرې یو مونږ دی وکړو د سهار مونږ دی وکړو ماسپښین دی وکړو په دې منځ کې چې څه ګناه کړی معاف شو. حالانکه یو سړی د پردې پټۍ اغوستی یو سړی قتل کړی وجلی دی د راشي 2 رکعتو کې خبره ختم. نو ما دا غلط پیمانې لر کړي دي ما ټوس لکه د ګناه او د ثواب چې کوم عمومي تاثر دی ما کوشش دا کړی چې دا تاثر ختم شي. د بدی خبره نه پته مکیږي چې یاره زه به د یو مانځه په منځ کې بل منځ کومه رشوت په هم علمه نقصان به هم کومه د خلکو کورونه به هم رانم او بیا به راشم جومات ته 2 رکعته به وکړم خبره به ختم شي. نو ما دا کوشش کړی چې یاره اسلام پریکټیکل دین دی چې تا لا اله الا الله محمد رسول الله وي نو بیا به ته کمپلیټ لکه ارزه کې چې کم سړی په کم ځای کې دغه کوي نوکری کوي نو هغه چې څوک تاسو کوی زه په پلاني ډپارټ کې ما ز ډاکټر یم زه پی ایچ ډي ما زه ام بي بي اس یم زبل سم دغه چې موږ مسلمانانو نو د ټول هر سن علاوه په دې دنیا کې الله پاک ونه پیدا کړی دا د ونه هغه شی چې هغه غارمه په خپل خوري زهر په خپل خوري او موږ ته هغه تریاق راکړي په خپل باندې کاربن ډای اکساید او موږ ته اکسیجن راکړي دونه قرباني هغه کوي دغه ونه زموږ لپاره ده دا کم ساروي دي دا قسم وبدي هواګانی دي دا زموږ لپاره موږ د دې لپاره نه وو کچري موږ مړ شو نو داسې زونه نشي ختمه ده خو کو داسې زونه ختم شو نو موږ په پازه باندې مړو لیکن د خپل ماحول نو الله پاک دا ولي کړی دا هر څه مسخر کړی مسخر دي ته چې پړې وته واچې یو سړلې پلاس تابع کړی دي غټه دغه نو هغه مسخر کړی به دی وجدي چې دا زمکه ستا شو خزه ستا شو پټې ستا شو د ارس ستا شو خو ته زماشه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دا پیرانو بني ادم دل پیدا کړی دی ما تخکته کی پورته مونږ سونه کسانو اکثر خصوص من نه کی او کومانځل لاړ شي په هر مانځ کې مونږ ایا کنابود و ایا کنستین تا تخکته کیګو پورته کی واستانه مدد غواړو دا موږ روزانه وایو خو مونږ چرته د الله نه مدد نه دی وخته نو داغه یو وجه ډاکټر صاحب جی شاید چې مونږ ډېر اکثریت عام ساده پښتاني کنه نو چونکه دا د قران کریم یا د عربی الفاظ وی نو ځکه خلکو خو رټکړي دي مونږ رټکړي دي او دا ټول سيزونه خو دا غي په معنا باندې پچانی په کړه څوک د چا په معنا نه پويږي. سید جلال الدین افغانی رحمت الله علیه وای یو سړی چې کوم دی دا پیجنی چې دا ډاکټر دی د سارو دا ډاکټر دی د بنی ادمو دا وکیل دی خپل بچي چلډرن دغه ته بیا هغه د سارو هسپتال ته نه بي او چې کله اسلام ته راشي زه به خبره ما د زوی خط د لندن نه راشي یا دوبۍ نه راشي فورن یو ته وخت دا وای به کې سړي کړي چې وایره $2 را لګلی یا $2 را لګلی د په بیا لاړې تو کې بل دی وخی نه د دې ګناه به چا په سره چو 19 ګرام دی چې غافل دی او کنا زمونږ علماء چې کوم دي کنه زه موافق وړم په خبا علم چې کوم دی ابل دې لپاره کېدو چې زه الله تعالی ته مخامخ کېږم او زه د هغه د یری د پاره دا وګورم چې مال څه پکار دی اوس هغه مولا محدود شه دی چې ماته په جماعت کې امامتي ملو شي بخنه غواړم خو لګ ډېر پروفیشنل شوی دی نو او هغه دغه ما په یو کالم لیکلو پای کې ما لیکلو چې ګوره تاسو به دې وړو باندې وظیفه غواړئ هغه په بازار کې
یو د ګنډېرو والا ته ودرېږي السلام علیکم د یوې ګنډېرې دپاره او کباب والا ته تیکو والا ته نو دا کسان چې سبا له مفتی شي یا د عالم شي نو چې دی به څنګه انصاف وکړی شي دا وظیفې که هغه کې نورې شخصي کمزورۍ راشي د کردار کمزورۍ او که تاسو وایئ چې یاره د رسول الله صم په زمانه باندې اصحاب صفاو نو اصحاب صفا خو ابو هريره رضی الله عنه وایي چې زه به داسې راړتاو شم چې خلک به روانو زما په سټ پیخ پیښودی په عربو کې دا دستورو چې کم لیونی یا په سټ خپه کې دی جوړېږي وی ما به ورته دا نشو ویلی چې یاره زه لیونی نه یم زه وږی یم د جمعې په مانځه کې به په مخ باندې خلک راړتاوېدو او دا به د ولګېده را سره راړتاوېدو نه خو ګوره هغه کردار هغه زموږ دپاره مثال دی باید چې که موږ عام ولس هغې ته وي به پکې داسې کردارونه خو علماو ته خو باید دا ډېره ضروري وه چې هغه د گفتار سره کردار یو کی قرآن وایي هله به اثر پیدا کړي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون ته بل ته د نیکۍ حکم کې خپل ځان یاره اعلان کې ته تلاوت کې پتا کې دون عقل نشته دا شان نزول د دې يهوديان لپاره راغلی خو قرآن عام دی کنه لکه بعض خلکو چې د آیات وي په دې کې د دین د عام زمونږ لپاره دی امپلیمنٹ کو به منګه نو هغه دا دی چې ته خپل کردار پېښ کې خپل کردار زه اوس خپل زوی ته هم څوک اواز وکړي زه ورته متوجه چې کور نشته د ده نه زه دا توقع کوم چې دی به دروغ نه وي نو څنګه به نه وي او تاسو دغه احساس کړی دی نو دغه احساس د مخه تاسو غواړئ چې کم هغوی په عملي توګه نه کوي تاسو د کتاب یا د لیک په ذریعه ترسره کړئ ګرانو ناظرینو اخلو یو ورکوټی غوندې بریک او د بریک نه واپس چې راشو د ډاکټر امیر فیاض پیرخیل دا خوږې خبرې به اورو جاری به ساتو ګرانو لیدونکو د پښتانه د محفل ته یو ځل بیا په خیر راغلی ډاکټر امیر فیاض پیرخیل صاحب ستاسو کار او زیار په دې لړ کې څنګه چې تاسو وویل هغه یقیني چې د ډېر ستاینې وړ دی تاسو یو ډېر بلکې دا قلمي جهاد کوئ یو اسلامي چې کوم شعور دی حقیقي په خپل خیال کې خو دا ډاکټر صاحب نن سبا چې حالات ته ګورو یا عمومي په تاریخ کې د څلورم خلیفه نه پس چې ګورو نو د عقیدو اختلاف مسلمانان ګنې ډېر بې اتفاقه کړي نه دي نن چې زموږ دا حال دی د هغې وجه دا وجې چې کله خلفای راشدین بلکې د حضرت عثمان او حضرت علي رضی الله عنه او بیا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د دین وروسته چې کوم انتشار بیا جوړ شو په دې امت کې د منافقینو د لاسه یو بل سره وجنګېدو بیا اوله یو دغه بیا بل او بیا بل زه هغه ټولې فرقې بیانوم نه خود هغې نه دا چلو شو چې په دې باندې ما یو کتاب لیکلی دی مولانا مجاب سے شکایت ہے مولانا مجھے آپ سے پښتو کې چې وایي چې مولانا صاحب تا نه مې ګیله ده او مولا صاحب ستا نه خفه یم په دې کې ما تمام د امت چې کوم پیشواګان دي ما هغو ته دا درخواست کړی چې کو تاسو وایئ چې یاره دی بې دینه دی یا دا د علماو بېزتي کوي زه تضحیق نه کوم زه تاسو ته ستاسو حوالې در کوم چې تا پلانې خبره کړې تا پلانې کړې د دې ماله جواب راکړئ چې ټول عمر ما ستاسو اورېدلي تاسو زما دا واورئ چې دا تاسو ښه ویلي که بد ویلي او دا کتاب په 2009 کې راوتی دی تر ننه پورې غټو غټو مفتیان اخیستی دی جواب چا ځکه نه دی راکړی چې زه ډاکټر صاحب ستا د کتاب تا ته حواله درکړم ته به د هغې څه تردید وکړي او نو بیا خو نشي کېدلی هغه لیکلي په خپله ښکاره دي دوی وایي چې اختلاف امام شافعي رحمت الله علیه او پیره د امام اعظم د قبر خواته ولاړو نو چا ورته تاره په یادین ونه کړه هغې له دې قبر والا نه ماله حیا راځي
نه رفع یدین کې رفع یدین د لاس چې نه هغه کې د حیا څه خبره هغه چې لکه د امام اعظم نه دی کړی زه نن د قبر په خوا کې یعنی دغه په طریقه کې شته دا زه چې کوم دی د دل ریسپیکټ ورکوم چې فروعي کې خدا خبر نه جي کې د شي یو خبره سټاټیک یو اتوماتیک زم زما دا ټیک ته ستاسو د حق نشته چې ته خبره مونږ دا ټول لانجه چې کوم دا ټول نقصان چې کوم دی او دا ټول جماعتونه ته ګور مونږ خو عام خلک مو خو اسلام وایو خو بیا چې کله علماء ته خبر راوړاندې شي نو هغه چې کم اسلام یو چې زما دا بل زما دا او دا د رسول الله صلی الله حدیث ته ترمذی شریف چې تم 13 امتونه 2 یا فرقې شي دي زما امت په 3 یا فرقې شي یو به جنتی او نور به دوزخي صحابه ته پوښتنه کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به سو کې هغه چې څوک زما او زما صحابه په طریقه باندې زی دا به جنتی نو دا خو ډاکټر صاحب عام وګړی چې دی یا عام پښتون بیا نو هغه خو دا تحقیق دغه لپاره ډېر ګران دی چې دغه لارې یعنی هغه خو اسه ورته وایي چې په وازونو په تقریرونو په خطبو په دغه څه یعنی بمبارډمنټ کیږي کنه ورته ویل کیږي نو هغه عام سړی عجز د چاو منی چرته لاړ شي حیران دی نو تاسو د دې په حق لا هغه کې چې دا کار دی اوس چې سړی دوبۍ لځي ویزه ولا راشي نو هغه ته د مخ کې نه د خزې کاله خرڅ کی پټه خرڅ کی او التا هغه ته ایجنټ و چې د سی به تاسو به دا مراد تاسو بدای هغه د هغه د پاره د مخ کې نه هغه ټول لوازمات پوره کړی څنګه جوړیږي پلانې څنګه کوم سړی چې مسلمان دی او د دې پیټ تراغه یو سړی په پوج کې ورته شو په د پوجا ټریننګ کوي که سړی د بل لکه تاسو پرس کا فار ایگزامپل تاسو په یونیورسيټي کې او الته تاسو ډاکټري او تاسو ته دغه حواله دی او تاسو هغه پری دی او تاسو چې کوم د پارلیمنت هاوس ته لاړ شئ چې نن بزدل ته ډیوټي کوم دم د ګورنمنت یو دفتر دی نو تاسو ته تنخواه نه ملګي الټه به ایکسپلینیشن چیرې دا تاسو چلو هر سړی پیدا د خپل کار نه نو بدی وجبانه د دې کې چې ما دا ټول کتابونه بدی طریقه لیکلي چې دا نوې سړی چې کوم دی د ما بدی کې ځاني نه دي دغه علماء او حواله مور کوي چې علم مختلغو د لاس رسیدل او قران کې دوه پیری ور کړی قران کې وی اطیع الله او اطیع الرسول اولو الامر دا الله خبره ممنه مطابقت په کوی دا رسول به کوی د خپل مشرانو حاکمانو نه مفتیان او دغه علما اوس دغه ډیفرنس دغه په منځ کې چې کوم فرق دی هغه د پاره د چې څنګه د خلکو د دنیا د کارون د پاره دا پیجن چې د سیول عدالت ته دا فوجداري دی او دا دیوانی کیس ته بدی باندې یو ان پړ چې د ماستانه یو ټاوټ چې کوم د تاسو عدالتونو تر شي په خپو ده دا غي د پاره زمو سره ټیم شته د حکومت نوکری د داغي 10000 30000 40000 تنخواه د غي د پاره شته او د کوم مقصد د پاره چې الله تعالی موږ را لګلو ځکه چې سوره المعارج یو کم د ارشمه سپاره کې الله تعالی وای چې د ججمنت د یو ورځ 50000 کاله ده کوس مولا ویل موږ بچره غلطي چې مولا ویل دي او زینش دی ګنم او د خلک لري غني ا پیغمبر ته صبر جمیل کو نو دغه ورځ د پاره یا خو مونږه ورځ نه مونږ یا مونږ دا ارسو لکه چې ما تاسو ته چې سړی ته په دوبۍ کې تاسو مال تکاری نو ټاټ کې وړي داغه د پاره ځان دریاب ته غورځو الته اکثر زه د کې تاسو خبره عام د پښتنو تر حد محدوده خبره هم ولی به هر سړی نه غواړي چې هغه د خو مسلمان شي خو اوس د خو مسلمان کېدو او د صحیح عقیدې خپلولو دپاره ځکه چې ما خو تاسو دا خبره وکړه چې مدرسې دي مذهبي دینی به ووایو اسلامي او هغه په بیلو بیلو مسلکونو کې ورکوي تعلیم نو یقیني خبره ده چې د دوو لویو مدرسو نه دوه قسمه خلک راوځي نو په معاشره کې به بګاړ راځي کلیش به راځي نو داسې نشي کېدی چې دا ټول مسلمانان یو امت دوی په دې خبره متفق شي چې ځنه مقامي لوکل اختلاف خو ټیک د دوی لکه جامه شوه یا ژبه شوه
خو دین اسلام او څه چې د قرآن کریم تعلیمات دي په هغې په دې رنګه په دې طریقه عمل پکار دی ځکه چې حج نه دی ټول مونږ کوو روژه ټول نیسي مونځ ټول کوي زکات چې وي کور کوي. تاسو ډاکټر صاحب د حج وی کنه زه حج لتل ما بل کال ما پاغي یو کتاب لیکل راوته نه ده کیا حاجی صاحب میں جھوٹ بولتا ہوں 999 کسان اسه په ځل خپل ټیم خراب کی د دې ځنه هغه ټریننګ نه ملو چې صحیح اجازه دې ځته موږ سره راغلیو د دې زمونه څه توقعات دي او موږ ولې دلته تاویګو دغه د مینا او صفا دغه منډولو د راپات ولې خېجو په دې باندې جی تاسو په خپل کو سر چوکو تاسو ته پته ورغی چې د دې نه د خلک دغه د التما د پاکستان هاوس ته زلاړم هغه ته ما چې لکه خپل خدمات پیش کوم زه رسوات ما او کوم حاجیان چې زه مفت که یو میاشت که دا غنټو شي نه دی یو میاشت دوه میاشت زه ته تربیت ورکوم ځکه زه تلم چې دی چې ته غلطیانه ونه کې چې کوم زمونه شوی چې هغه د دین ونه شي دغه نو زمونږ په ملک کې هغه نمونه حساب کتاب دغه غټو وجدار دي چې کله قوم ان پړي جاهلي نو پاغي باندې ار سړې پیر دی ار سړې دغه دی د سونه د ار ورځ بدی ټي باندې دا میډیا خو ډیر چیزونه چې کم دي خلکو تخکار کړو چې سونه جالي دغه خدای وجه سره اکثریت یو سړی چې تا خرب جماعت تراتو هغه مولا بشړو هغه بیا راتو بیا بشړو اخر په ځای پر خو پاسړي پسې منډه کړه او یو توړه بولکه د اخر د جماعت تر دې کبل خوري او د جماعت بل ماده کوي هغه د ګری نه لاس لنه کومه سه د اخر د چې سړیم کو در لمړ مې نن چې کوم د جماعت سره زمونږ ورانه ده نه د کې شک نشته چې مغافل دي په غفلت کې دي خبیا چې تاسو ډاکټر سره دا خبره چیر دا ولې نشي وکړي د عمر فاروق جدا دینو دا حضرت عبد الله بن عمر رضی الله جدا دینو دا عبد الله بن مسعود رضی الله جدا اوس په دې تاسو ته په کوم چې څنګه دین یو مسلمانانو دي دین دا پروي دغه چې کوم دی په دې کې سکالرز ته تاسو په خپل ډاکټر یا تاسو هر څه پته را سکالرز ته د اجازه ته چې هغه سره تقوی چې هغه په خپل مرزه چې کوم ځای کې قران او حدیث خاموشي یا دغه په مفهوم څوک نه پوهیږي نو دا سکالرز به خپل مفهوم دا کوي نو پای کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه شان دغه کړي ځکه چې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه چې کله حدیث یو ځکول نو هغه کسان ته وي چې تاسو حدیث راټولوي خو نه به د عبد الله بن عباس رضی الله پر وسخت باندې عمل کوي ان نه به د عبد الله بن عمر رضی الله په عظمت باندې تاسو په دوانو هغه مذکوره یو ډیر عظمت تتلو او بل ډیر وسخت تتلو نو تاسو به چونکه دا دغه نه کوي په هغه زمانہ نه غو دین روان کړی دی نه دا غوري هغه د سکالرز دا اسلامي تاریخ چې کوم دی یو انټلیکچوال هیستوري ورته وایو یو علمی تاریخ دی او یو بل چې کوم واقعیاتي یا حادثاتي تاریخ دی نو تاسو په شروع کې وایي چې د خلفاء او راشدین پس په مسلمانانو کې اختلاف راغی پیدا شو او ډېره موده وشوه زر 1200 کاله کوم واچو پلنډي صاحب 1400 کاله داسې رهبران خو وخت تر وخت راغلي کنه چې دا امت یو کی او په یو لارې کی او په یو اتحاد کی نو د دې تاریخي عوامل د دې جی دونه خطرناک زموږ د حالات روان دي چې ته جماعت ته لاړ شې نو سلام وګر چې دا خو بل غلط جماعت ته رالم هغوی چا بر پیدین کول چا بنه کول چا بلاس دسی کړو چا بدسی کړو دی حضور علیه الصلاۃ والسلام دا ټولې طریقې ولې کړې د دې وجې چې امت ته ریلیف ملاو شي اساني وته ملاو شي کچا لاس دسی کې خودو کچا دسی کې خودو چې دې لپاره تنګي نه ها نو یقیني چې ډېر یعنی اسلامی تعلیمات دین اسلام چې دی پای کې د بنی آدم د فلاح خصوصا د مسلمانانو د نجات دپاره ډېر څه شته دی په هغې به تحقیقات کیږي اخلو یو وړه غوندې دمه
ګرانو کتونکو د دمې نه پس یو ځلې بیا د اهمې موضوع ته تاسو نظر راګرځو. ډاکټر صاحب یقیني خبره ده چې څه د مسلمانانو غفلت او څه د اقتدار هوس شاید چې دا بې اتفاقي پیدا کړې ده مخکې سلطنتونه بادشاهتونه او تختې بیا وروستو نور حالات. خو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو په شانې کسان وخت تر وخته پیدا کیږي او هغه د لیک په ذریعه د ادب په ذریعه هغه خپل احساس خوري چې هغه خفه کیږي په دې د امت یا د مسلمانانو په دې اختلاف باندې. اختلاف خو زه به دا وایي چې دومره خبره نه ده. اختلاف چې راشي نو ډېرې خبرې پکې صفا شي، خو دغه اختلاف ته د ذاتي بدۍ دشمنۍ دا رنګ ورکول او دا فتوی ورکول دا خبره زه ځکه کوم، تاسو بیا نورې خبرې کوئ چې چا ویلي یو ځلي سړی خو ماته معلوم دی چې په پاکستان کې هیڅوک مسلمان نشته. چا ورته چې ولې؟ ځکه چې هر مسلک لرونکي خلکو په بل مسلک د کفر فتوا لګولې ده، نو نتیجه دا راوته چې هلته خو بیا څوک شته نه. نو تاسو چې کوم کار کوئ دا کوم تحریک د داسې حالاتو څیزونو مخنیوی هم کوئ او غواړئ چې مسلمانان دې عمل ته رجوع کی توجه کی. تاسو د لیک بنیادی محرک څه شی دی؟ زما خو د ټول نغټ خبردار چې دا یو کتاب 2 لکه 3 لکه روپۍ په دې لګي. زه میډل کلاس سړی یم، لکه زما څه دونه غټه اتارټي نه ده او په دې باندې زه اوس دا یو کتاب چې زما راو 2,62,000 روپۍ ما جمع کړې، ما ته ته نه دا ډېرې زیاتې نه دي، ما په دې باندې موټر کې سوات کې خو ښکلی خو ما زما دا دغه دی چې زه د الله یو بنده ته زما د لاسه خیر ورورسي او الله تعالی ما ته چې ما معاف کړی. زما د دنیا تاسو په ذاتي حیثیت کې کوئ؟ بالکل په ذاتي هیڅ قسمه بلکې اداره صدقه نشته نه جی، بلکې داسې کسان زما ملګري دي او دوستان دي چې هغه انتهایی ماړه دي او هغه کسان او کتاب باندې نه راغله او هغه هم چې کم دی چرته دا نه دي کړي چې دا سړی چې کم دی یعنی اخر انسان دی د معاشرې یو فرد دی او پیغمبرانو هم ډوډۍ خوړلې ده او صحابه هم خوړلې او د دې ضرورت دی. مال چې کم دی ردی هغه دونه چیر دماغ خپل خو ماته هغه ریټرن نشته. نو دا تاسو لکه یو د ثواب په خاطر کوي؟ بالکل تاسو تجارتي غرض نه تجارتي غرض نشته. خو دا بعض مالدار سړی چې ننواري نو خپکه کم ډیر ځات چیرې کم از کم دونه کامن سنس خو پکار دی چیرې دا کتاب په کومه طریقه چاپ کیږي تاسو په خپل باندې د دې پیډ سره وابسته تاسو ته پته را چې په دې یو دغه باندې اواز خو یو کتاب چې کوم دی مالک دا مولانا مجھے آپ سے شکایت ہے 1992 کې دا ما د دې له مواد شروع کړو او په 2009 کې دا شی دی. اوس ته دې ته ګوره چې مولانا کې تاسو مخاطب کړي څوک دی؟ ما ټول علما ټول نه څه مطلب یعنی مسلکونه اور مکتب فکر پاغي کې څونه دي په پاکستان کې چې څونه مسلکونه دي ما هغه ټول چې کم دی کا دیوبند دی بریلوی دی اهل حدیث دی شیعه دی سنی دی هر څوک چې دی ما په کې دا نه دی کړی دا په کې د ما خپل دا په کې پر دی د دې ټولو چې کم هغه نکات چې راغی دي دین ته یا مسلمان ته یا اسلام ته ضرورت نشته نو ما هغه نکات دي تر مخاو کړی چې راکه دا په کې نه وي نو په دې دین کې به څه فرق راغلو یا دا تاسو ور کړی دي نو تاسو دې دین ته څه پیدا ورسوله کم از کم انګریز یا هندو هغه دې ته نه ګوري هغه دې ته ګوري چې مسلمان دی خو هغه شیعه دی کا سنی دی کا بریلوی دی کا مسلمان هغه مسلمان ختمي او دلته مسلمان لګیا دی یو بل ختمي او د دې اختلاف چرته نشي ختمي ما سي ور دینه چې تا او زو د عام خلک ایجوکیټډ نشي سوچ د کالج الکان د سکول الکان هغه نه را پاسې دي
او هغه د خپل دنیا هر څه د کوي د دې زمون خو وای چې په ټولو ادارو کې تعلیمي ادارو کې غالبا چې تر های لیول پورې اسلامیک سټډیز چې دی هغه یو کمپلسري مضمون دی هغه کمپلسري هغه چې د سیده هغه یو سړی د مولا سره مې خوله مولا سره مې خمال راکا یا هغه دربه کم تسلیو خو راځي منځګه جو دا بستاش یا په مانځ شروع کړ ساره مسپخینه مخام 40 سورې پر رشید مولا سره اور او تر بوله هغه میخه هغه لکه ماستا سره غپ لګو ما خو حدیث اورېدلې چې چا سلیو خو د امامت سره منځګه دا په تندیولي کړي چې برات من النار او برات من النفاق د وره د منافقت نه خلاص دی او ما سره غپ لګو هغه مولا سره ګور ما سره د لوس کړه ما لوس نه کړه ما چې ته د خدای نه غواړې هغه مولا سره زتا ته خبر کوم ما نه داس کړه نه می جامې پاکه صرف ما دا 40 سورې پورا کور چر دا خو کومه طریقه زوال مطلب زما د خبر نه داو چې هغه اسلامیک سټډیز چې کوم مختلف کورسونه دي په هر کلاس کې یا په هر لیول کې نو هغه هم تاسو د نظر تیر کې هغه خو خیر ځان ته خبره ده دا راته وایي چې د مولانا صاحبانو کې چا سره د عمل ښکارا کړی دی تاسو په دې کتاب تاسو کې بدی کې ډیرو دا اغسته ده او بیا خا کل کړدا لغه کړ چې موږ د خلاف کتاب لیکو او بیا چې کله سټډي کړي لکه ما خو یو تن نه ټارګټ کړي کنه ما خو کامن بالکل په کومه طریقه بیان بدی ساده کې بم چا دي سي نه لیکل چې هر یو عالم ته هغه او په دې طریقه چې با ادب یعنی داسې خبرې ما نه دي کړې چې هغه د اخلاق او د دایرې نه بهري خو خبره دا ده ډاکټر صاحب چې تاسو چې کم لیکل کوي په دغه موضوعاتو باندې جی نو تاسو یو خداوي چې سړی په یو تحقیق باندې خبره بنیاد کوي جی یا خپل یو مشاهده اولري پاغي بنیاد کوي نو د کم بنیاد نه تاسو راځي په دې لیکونو ځکه اگر چې داسې په دې کې داسې مضمون نشته تاسو طهارت سے نماز تک دا کتاب لیکل دي او بیا د روحاني او طبي فائدې مو هم خېلي نو د یو ډاکټر په حیث خو به زه مونږ بنو چې تاسو چې کومې روحاني فائدې دي د پاکوالي او پاکه یا د منځ او بیا نورې چې کومې طبي فائدې دي هغې نو هغه په دې باندې خو به تاسو دا خبره وکړئ خو دې کې دا یو څیز تاسو فیلډ سره تعلق لري چې طبي فائدې دي روحاني فائده چې کومه ده نو زما د خیال چې سړی په خپله د عمل نه تېر شوي او روحانیاتو کې څه مهارت حاصل کړي یا د یو ذکر او فکر او د دې نه پس چې کوم روحاني صفایي راځي یا رڼا راځي نو هغه نو تاسو دا په کوم بنیاد وایي نو د مطلب دا دی چې تاسو په خپله هم روحاني توګه تقریبا تاسو خبره نظر کېږم تقریبا د 13-14 سال نه اوس د 62-61 ته ضرر سي درې 60 ته 60 کال تر ورسي دا هغه ټیم نه د الله فضل دی زمانه مونږ ته بلور تندې تل او سټډي زما دا و چې ما چې دا سونه کتابونه د غټو علماء دا ټول په دا تصوف لکه دې کې تحقیقي کارم دی بالکل دا تصوف کې دنیا روحاني علاج تر تاسو په خپل باندې دا وګورئ نو تاسو به ماته یو ډاکټر زما دوست و سمشته دی ډاکټر نثار د چست دغه ډېر قابل ډاکټر دی ماته ډاکټر صاحب بده خو تا ډېر زیات ځان کړو ما سل کتابه ما کتلې دي ایو مې لیکل ډېر د تصوف دنیا او روحاني علاج چې کوم دی نو یقیني خبره چې روحاني علاج تاسو خیا نو دا صرف د روحاني بیماریو لپاره کنه مادي بیماریو علاج هم تاسو په روحاني باندې دې کې مالي کلی دي چې بده مقدمه کې مالي کلی دي چې دا کتاب چا سټډي کو نو 50% تقریبا به بده خشي اصل کې نه یو خو دعاګانې وظیفې دي نو تاسو د وظیفې په دې کې وظیفې خو هغه لګ ما شرط دغه په دې کې ما دور کړی چې رد د اسلام د تصوف ما تاسو نظم حکیم یو د جمال اکیډمي او پروفیسور حبیب الله خان د ډیر غازی خانو نام ماته چې
तसव्वुफ के पूरी किताब नहीं, सिर्फ चंद अल्फाज में मुझे तसव्वुफ के बारे में बताई। नो आगे तमावी चेहरे जी 2 कसान یو ځای جمعه ته منځله ځي په یو امام پسې ولاړي د هغه په الله اکبر ښکته کېږي پورته کېږي او د هغه سره سلام ګرځي د یو جامې پاکې دي د بل نه دي یو اودس کړی بل نه دی کړی یو د الله رضا له تلی بل د دغه جومات نه د پکو غلا له تلی نو اوس ما ته خو به دواړو ته مسلمانان وو چې ډېر نیکان دي ګوره هغه د مونځ وکړو خو الله به چاته ون ټو ون چې د الله سره رابطه ده خو هغه ته خو معلوم دی ما ته د یو بل سوال ذهن ته راکړو ځکه په اردو کې اکثر لیکل کوي ښه لیکل کوي علامہ اقبال وایي الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور بالکل ناغوی چې د مولا او د مجاهد په اذان کې فرق دی کنه الفاظ او مغه دي تاسو شاید دا خبره کوي زما اصل خبره دا و چې زموږ ډېر علما چې دي هغه اکثر د صوفیانه طریقو یا مسلک چې کوم دی د مختلفې طریقې دي د طریقت بلې بلې لارې دي نو د طریقت د خاوندانو سره ډېر اتفاق نه کوي نو تاسو د هغې باوجود چې دومره علم او دومره پوهه لرئ مطالعه او سټډي مو کړې ده تصوف یوه داسې دنیا ده چې هغې کې خو سړی د حقیقت په تلاش کې یو ډېر فلسفیانه تعبیر کوو د حقیقت په تلاش کې د ذات دننه ګوري نو ډاکټر صاحب د تصوف د دنیا په ځنه مقامونو به خبرې کوو که په دې وخت کې بل خو ګران ناظرینو په دې وخت کې اخلو یو ورکوټې غوندې بریک او د بریک نه پس چې راشو نو ډاکټر صاحب نه به نور د علم خبرې اورو محترم ناظرینو د دمې نه پس بیا په خیر راغله ډاکټر امیر فیاض پرخیل صاحب تاسو ډیر زیات کتابونه او ډیر ذهین کتابونه چاپ شوي دي په بیلو بیلو موضوعاتو باندې او ډیر یقیني خبره چې ډیر اهم موضوعات دي خو تاسو انداز عمومي ما ته داسې ښکاره شو چې تاسو یو ډیر تنقیدي نظر لرئ په مروجه چې کوم اسلامي دنیا دغه هم او یا د اسلامي معاشرو سره تړلي چې کوم خلک دي یا په دې نظام د پاکستان خبره وکړو چې په دې نظام کې څرنګه اسلامي تعلیم ورکول پکار دي د هغې خاطر ښه دلته بندوبست نه کیږي یا نه دی شوی ماته داسې ښکاري نو دغه ستاسو دا تنقیدي انداز خصوصا دغه کتاب چې زه ستاسو ګورم چې مسلمانان داسې وي یا سوال مو کړی آیا مسلمانان داسې وي نو دومره غټ کتاب ذهین کتاب نو په دې کې خو یقیني خبره ده چې تاسو چې د کوم قسم مسلمان نه مطمئن یې نو هغه به ډېر کم وي تاسو مونږ ته په دغه کتاب کې د مسلمانانو د کردار د هغوی د عقیدې او د هغوی نور چې کوم عبادت یا ژوند دی په هغې کې څه داسې خامې وینې چې هغه تاسو ته سوچا یا پوره مسلمان نه ښکاري ډاکټر صاحب د ټول نه غټه خبره دا ده چې مونږه مونځ روجا حج زکات دې ته مونږ عمل ویلی مونږ وایو چې دا د کول نو ته مسلمان یې حالانکه 21 سپاره کې الله تعالی پیغمبر ته اتلو ما اوحي من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر ته چې تا کوم کتاب راغلی دا د خلکو ته واوره او مونځ قایم کا او بېشکه دا مونږ دا بېحیایي د ناکاره کارونه منع کوي دغه زه یو خبره جی ډېر په ادب احترام سره زه خو ډېر ناپوه یم په دې کې نه ناپوه جی نو بېشکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر
بشکه مونځ د فحش او د دې سیزونو نه سړی منې کوي. کم مونځ چې د دغه سیزونو نه فحش او کراهه نه منې نه کړي نو هغه مونځ ته موږ مونځ ویلی شو. هغې ته موږ نه چې هغې ته الله تعالی مونځ نه وایي ځکه چې دا قرآن دی که نه هغو ته مونځ نه وایي. د هغې وجه ده به دې کتاب کې چې صرف د یو سړي حواله در کومه نوم یې پکې هم نه علم بل خو ما لیکلي دي ان ریکارډ خبره چې هغه ډاکټر و ډېر غټ سرجن خو هغه به د یو اپریشن 2.5 لکه روپۍ اخیستی او یو پیره یو اکسیډنټ وشو یو موټر والا ولګېد هغه یو موټر سایکل والا چوالی هاتې وتښتېد او هغه موټر والا په خپل موټر کې کېښود دا لا یې راوړ عادت یې دا صاحبه دا کول غواړي هغه ته 2.5 لکه روپۍ جمع کړه هغې پورې زه ستا سره بحث نه کوم. هغوی د ما څه نه دی ما خو پر دې د لارې نه راچوت کړی دی البته 40,000 روپۍ ورته وایي که دا زما سره دي او صبر ته دا موټر ته راکړم خو دلته دا سړی دوی نه ته خیر په 40,000 چې هغه چې دی چې لاړ نو هغه د خپل اکلو ته دقه یو زوی و او هغه بیا مړ و بس د لاس خپې ورپېده چې دته اصل لاس یعنې ستاسو په خیال باندې مسلمان آخرت یا روحاني دنیا یې راکړې ده په مادي او مادیت پسې ځغلي خو هغې کې خو هغوی زه تاسو یو خبره وکړم ډاکټر صاحب چې د دنیا نظام د معاشي اقتصادي نظام هغه کې راګیر د مسلمانان نو داسې اسلامي ریاست وجود لري چې چرته خالص اسلامي قدرونه اقدار وي او مسلمانان د دغه نظامونو نه که بانک ته او که دغه شان نورې ادارې دي او څیزونه چې د څیزونو نه راواوړي. دغه خو ډاکټر صاحب زم چې کله مسلمان شکست خوړ یعنی د خلفای راشدین دور دغه 30 سال چې کم دی دا باقی 1000 سال چې موږ حکومت کړی په دنیا دا د هغه 30 کالو فروټ دی دا د هغه میوه ده چې خلکو خوړل بیا وروستو ټول د یو بل سره جنګېدل او دا کېدل او ټوکړې ټوکړې کېدل تقسیم کېدل بیا د هغوی هغه اثرینو ژوند کېدل چې کوم دی د هغې هغه دغه پاتې نه شو بیا پکې څه چلو شو چې دې اقتصادي مجبوریانو دې موږ به د دې د لاسه چې کله په اسلام خلک پوهو نو ساینسدان د هغې زمانې ریاضیدان د هغې زمانې تاسو دا ټول په خپله تاسو زمانه زیات سکالرز یونیورسټۍ کې پاتې هر څه تاسو ته پته را چې ټول چوت چوت ساینسدانان چې یوروپ په تیارو کې ډوبو هغو له لاټین نه ایجاد کړی او ټول ساینس چې کوم دی هو دې نه به حقیقت انکار نشته خو کله چې حکیم رازي سره څو کړی شول یو ساینسدان وکړه یا ابن سینا یا دغه شان نور آزاد فکر لرونکي دا وو په ځنه دورونو کې خو د دې حقیقت نه هم به انکار په ګرانه کوو چې بادشاهت دغه نظام چې و بیا وروستو راغی نو دا تاج محل شو دا فلانه محل شو دغه هسې په دې باندې پیسې بربادولې په دغه ورځو کې مې اورېدلي دي چې په کومو ورځو کې تاج محل جوړېده نو په هغه ورځو کې په امریکا کې هاورډ یونیورسټي بنیاد کې دغه شان دي نور څیزونه نو دا بادشاهي نظام دی. زه تاسو نه دا سوال خو نه کوم چې د دې لپاره ذمهوار څوک دی ځکه چې بیا فرقه وارانه اختلاف ته خبره دي خو دې هم موږ ته تاوان او نقصان راکړی دی. مسلمانانو کې جمهوري فکر ته هغومره وده نه ده ورکړې شوې چې څومره پکار وه. نو تاسو د اسلام او جمهوریت په حواله یو څو خبرې موږ ته وکړئ چې آیا هغه جمهوریت نه چې کوم مغربي تصور دی په اسلام کې چې دننه د شخصي ازادۍ کوم تصورات دي هغه راته وایي سړی د مسلې تپوس کولی شي د خوابت تپوس کولی شي ګناه او ثواب د هغې جي د هغې هغه ډاکټر کلارک به وی چې زه هغې ته ازادي ویم چې د شپې زه په 2 بجې روان یم څوک زما نه تپوس ونه کړي ته چېرته ځې هغه تصور خو هغه مونږ کولی نه شو خو د ټول نه غټ دا کم جمهوریت چې اوس دی اوس زمونږ د جمهوري حکمرانان ټول په محلونو کې نه دي
هغه هم حق نمونه چې په 200 ایکړ کې په 300 ایکړ کې هغه ځان له معالات جوړ کړي. ګوره پاکستان چې کله آزاد شو او هندستان پاتې شو پنډت نهرو ولګي دا هغه جاګیردارانو هغه جاګیر واغستو چې دا دي دا زور وبشي 25 ایکړ پرې خو ته 700 کوی 17 ایکړ زمونږ هغه قائد اعظم چا دغه ته پاتې نه کوو هغه اقشان چې سرکاري ځمکه ځان او هغه وجه سره ډاکټر صاحب دا هغه وجه دا چې دا هغه چودري زوی اس پی دی دا هغه چودري زوی په علاوه د هغه چودري زوی قومي اسمبلی ممبر دی دا هغه زوی د صوبایي اسمبلی ممبر دی دا هغه د ضلع د بلدیې ممبر دی هغه د کمیټې ممبر دی هغه په تاڼه کې تاڼهدار دا غو دی په عدالت کې جج دا غو دی د ټول دغه فیملی خلک دا خو یو څو خاندان نه جی د دین تاسو دغه سین تلاړ شي په سین کې د دې ګوره د پیران دي دغه دي چې هغه منځ او دس نشته بل څه نشته خلک ته په سجده باندې باقاعده پروزي هغه له ووټ هم ورکوي نوټ ولا هم ورکوي دا سیستم چې دا ایجوکیټډ خلک وي خلک د څه خبر وي نو تاسو ولې لګي زه ولې لګم خو موږ لګ ډیر څه سټډي کړی د نو د هغه په برکت باندې موږ دا وایو چې دا سيزونه هغه وته غلط هم نشو ویلای او دغه کسان تاسو چې کله دا اوټونو ورځي تجزیه چې کېږي نو پای کې و چې دا پلانې فیملی دا د ټول مرګټلې آزادي هم ګټي او په دغه هم ګټي دا فیملیانه بنوي د دې زور به وبشو جمهوریت یو اسلام دا منوپولي به څنګه ختمي دا بدقه چې لکه څنګه اوله غلطي شوه ده دغه سي غلطي نه د یو مسلمان سره په کار چې د اسلام په جامه کې وکي ځکه چې سوشلیزم مو ازمیر شو ارسو ازمیر شو هغه کم چې موږ وختل چې دا بلګو دغه دسی بشي چې ته یو طرف ته ولونه او په ځنګل کې وساته بل طرف ته بس روغ پرې دغه وخاړي ها دا راته وای چې تاسو دغه تعلیمات او دغه کتابونه او دغه بداوي چې یو تحریک په شکل کې تاسو ته څوک لاره کې هند کیږي کنه هند کیږي او څه تکلیف محسوسوي د چانه تکلیف دا خو یو ګران کار او تکلیف خو ډیر د سي دغه شه ده او ډیر د سي کسانو ماته خو ما ارزه 60 تر رسیدلم سټه می سو کوج نه حاضر ملکه ما د دې سره صدقه نشته ما زنه غلط لیکل کوم نه جزه خپړه لیکه سړی ما نه چاته کنزل کوم نه تاسو به دا ټول کتابونه سټډي کوي تاسو به بیا وای چې دا تا واقعي صحیح کار کړی کو غلط کړ ما ته زما خزي ویل دي چې دا ملیکه ما ته زما لونو ویل دي چې دا ملیکه ما وته 20 روپے دا په دې مې پوي ک جی زنه وخت کې ډېر دردناک حقیقتونه وي سره مشاهده کی نو ا هو به هغه سره اخست دي په ځنه ځایونو کې کنا صدا سي لباده دی ورته لباده مولار کړي لکه تاسو په خپل پړه لیکه خلک تاسو تر قلم هغه چل معلوم دی چې هغه خلک څنګه چورلې را چورلې سړې خورې شي او نو لکه شوګر کوټډ بالکل هغه ما انډایرک دغه کړي خو هغه انډایرک باندې ما هغه کم سړی چې ما دا کړي هغه ته پته چې دا ماته ته پته لګي خو باقي چې کم دنو هغه په یو دغه طریقه باندې ځکه چې کوم ډیرو چې صحافت ته پلانې دی ډنګ صحافت او چې دلته دا سيزونه ګرانه ده ځکه ما وې چې بعد زما خبرتانه دا امید وی توقع بمي چې ډیر زیات لیکل په پښتو کوي ځکه چې پښتنو ته هم ډیر ضرورت دی او تاسو دا خبر هم چې مونږ باندې دا قسم ته کلتوري الغارونه د سند او پنجاب نه راځي په پښتنو باندې دای مخنیوي پکار دی خو خبر دادا چې تاسو دا تحریک ډاکټر امیر فیاض پرخیل صاحب تاسو دا تحریک ډیر خاغله تحریک دی او د مسلمانانو ته یو آینه ده چې په دغه آینه کې هغه خپل مخونه وګوري او دا وی په لمن او په مخ باندې چې په دغه آینه کې څه ګرد داغ کار شي هغه لري کې وېسندي صحیح عقیده صحیح دین صحیح اسلام طرف ته رجوع کینو که هر څومره تاسو دا کار او زیار واستایل شي کم بوي غواړي مزله چې په ډېر نور اهم موضوعات تاسو سره خبرو کو وخت اجازه نه راکوي نو ګرانو لیدونکو د ډاکټر امیر فیاض پرخیل صاحب نه
د هغه د شکریې او د مننې سره چې د دومره لرې نه تشریف راوړو او د پښتانه په دې محفل کې شریک شو مونږ ډېره مننه کوو او تاسو نه اجازت غواړو د خدای په امان.